کوم ځای کې چې دا ماشومه د خپل پلار چې دی نیر ته یې ویشتي و بیا ترې نتلی و. قدرمندو اصل حقیقت زه ستاسو وړاندې کومه چې د خپل پلار دا خپله ماشومه وړه ماشومه ده او دا د نیر ته ده ویشتي ده، دی ولې ویشتي ده؟ څه وجه وه چې دا په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې وایرل شوه دغه ویډیو؟ نو دی نه اصل حقیقت ستاسو وړاندې کوو چې څه وجه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مشره دا راته ووایه ستا لور ده؟ او دا مې لور ده. نو دا وړه ماشومه ده او دا تا د نیر ته ویشتي ده که نه؟ نو ولې دې ویشته؟ ته ترې نه بیا لاملې؟ دا خو چې کوم دی نو مونږه په کس ورویشتې ده او د دې دپاره مو ورویشتې ده چې نور ماشومانان د داسې نیرونو نه الله پاک بچ کړي چې کم بې پروا مور افلار دي، غرمې دي، هر ماشوم نیر ته راځي او لامبي. زه دکه ټیم چې غرمه راووتم نو دا دې ځای کې ولامبلې، نو دا ویډیو مې چې کوم دی نو زه به ضرور ته دا خبره وکړم د الله بنده د سیګ ناسکان او خلکو ته د دې خبرې پوهه د دې بله طریقه هم وه. ګوره څه خو زمونږ حالات داسې دي صحیح ده او بیا پکې د دې ماشومانو د تښتېدو دا خبرې اترې او ګردې ته ویسته او پلان دی او ډینګ دی څه پکې دغه راغلی وي، څه پکې تا دا ماشومه ویشته نیر ته. نو ظالمه دا یو قسم لا ستا کو دا خبر یي نو ستا زړه خو خالص یو قسم لا، خو دا خو ماشومانان دي، دا خو ظلم دی. یقین وکړه دا ویډیو چې ما وکړه که نه په خپله زما سینې یو درد وکړو. نو دا ګوره په هغه ذمه کې هم راځي چې په ځمکو کې فسادات څوک خوري، دا ګوره په فساد کې راځي. دا ته په خلکو یره پیدا کې ګوره یو خلکو ته اصلاحي میسج ورکې په بلې طریقه باندې ورکه. دغه ماشومه په دغه ځای کې ولاړه وه، راشه او خبرې یو څه وکړه، اوس کو دا ماشومه څوک دلته وارته یا پلانې شي یا ډینګرې شي وغیره، دغه میسج هم تا کولی شو. تا دا ماشومه راونیوله ودې غورځوله. نو یقین وکړه دا په ګروپ کې زما وراره د سعودي نه شیر کړه ماته، ما ته داسې دي لکه ما ډونه کته ځکه چې داسې ور واغورځېده که نه بس زما زړه یو پړق وکړو. ما پاره لور مې د هغه راته مخامخ ودرېده، الله اکبر مې. نو په دې کې خو دنیا د بلډ پریشر مریضان دي. بعضې خلک دا ویډیو وګوري د الله بنده بیا ول خوبونه نه ورځي، روټۍ هغه بیا نه خوري. داسې خلک پکې شته چې په هفتو په میاشتو بیا هغه دا سوچونه کوي چله دا ولې وشو دا چلو نه شو، ابه جمدی به یو کو نه به جمدی زما د بچو سودا چلونه کی. نو یو خو آلډي یره ده یره، یو خو آلډي یره شته او دې مته داسې ویډیوګانې مکه نو برای مهرباني داسې ویډیوګانې بیا مکه و یاره. د اصلاح د کولو نور به دنیا طریقې دي، خلکو د پیغام د ورکولو نور به دنیا طریقې دي. دلته حالات داسې دي سب کې د ماشومانو مسلې شي، سب کې تا خپل ماشومه ویستله نو بدی ماشومه خلک درد کې استا ماشوم ګل له ګل. نو دا څوک چرته برداشت کولی چې داسې ماشومه څوک ورځي خوا د غالبا ټکر دی، الله اکبر، دا ډوبه شي. نو دا ټوله یره د په خلکو باندې تیره کړه. تاسو کمنټس کې وایئ چې بھائی دې ملګري آیا دا میسج صحیح ورکړی کو نه دی ورکړی، ټولو خلکو باندې یره تیره کړې. داسې یره والله چې په ما دې دومره یره تیره کړې که نه چې ما وې زه زړه رانه راووتو، ځکه ماشومانو سره خلک زړه خوري زړه. نو برای مهرباني بیا داسې میسجونه مه کوئ، داسې ویډیوګانې بیا مه کوئ، دې خلکو له درد مه ورکوئ. قسم دې دې پوه چې بعضې خلکو د هارټ اټیک هم وشي. ډېر نازک نازک خلک شته په دنیا کې. ته ویډیو وکړې ته څه وایي چې دا به صرف نور خلک ګوري، دې کې خو دنیا نازک نازک مزاج. یقین وکړه چې ستا دې ویډیو په وجه باندې بعضو خلکو په ورځو روټۍ نه ده خوړلې. دا تا خو وکړه که نه، دا تا فساد خور کو که نه، دا تا میسج سی خور کو که نه. بس الله